کما قال عیسی ابن مریم للحواریین څنګه چې عیسی علیه السلام ویلیو حواریونو ته نحن انصار الله قال الحواریون او ویل الحواریون نحن انصار الله مونږ د الله مدد کوونکي یو فآمنت طائفة من بني اسرائیل پس ایمان راوړو یو ډلې یو ګروه د بني اسرائیلو نه وکفرت طائفه او ځینې ډلې بعضې ډلې چې کوم دی هغه کفر وکړو انکار وکړو فأیدنا الذین آمنوا نو موږ مدد وکړو لاس ورکړه هغه کسان ته چې ایمان والا وو علی عدوهم په دشمن د هغوی فاصبحوا ظاهرین نو شوی هغه شول غالب دې آیات کې الله تبارک وتعالی دعوت ورکړي ایمان والو ته چې زما مددگار جوړ شي دا د الله مدد څنګه الله خالق مونږ مخلوق او دغه مدد اصل کې مخکې چې کوم درس شوی دی نو پای کې الله تبارک وتعالی دا خبره چې اوس په دې آیات کې کوي هغه په داسې انداز وکړه چې یاره تاسو ته به انعام اکرام ملو شي یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم اے مؤمنانو د ایمان دعویدارو تاسو ته داسې یو کاروبار ونښیم چې تاسو د عذاب علیم نه بچ کړي دردناک عذاب نه بچي اسو کوي تؤمنون بالله په الله ایمان وروړي نه ایمان والا وو نو بیا څنګه ایمان وروړو مته چې دا قانوني ایمانو د خلی خبره وا اوس حقیقي ایمان غواړي چې سره دی ایمان مطالبه دي چې هغه تاسو پوره کوي هغه ایمان وروړي شعوري ایمان قبول کوي تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون او خپل جانونه مالونه د الله په دین کې ولګوئ دا ټکراو دی دا شر نه دی دا خیر دی ولې ډېر چې شر به نه خوښوي ټکراو به نه دی نو چې ټکراو نه له شی سره کېږي نه نو دا اوس لکه خیر دی په ظاهره تاسو ته ښکاري تاوان خو تاوان نه دی او الله به تاسو ته بخښنه وکړي یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجري من تحتها الانهار او الله به تاسو ته بخښنه وکړي جنتونه به درکړي لاندې به ولۍ بهیږي او ښایسته ماڼۍ به پکې فی جنات عدن په همیشه همیشه جنتونو جنت به وي ذلک هو الفوز العظیم دا غټه کامیابي ده نو هلته دا خبره مخکې وشوه د جنت او د نعمتونو حوالې سره دلته ما خبره کوي په یو بل اعلی شان باندې چېرې که تاسو دغه کاروبار ته غاړه کېښوه چې کوم درته الله وویلو او تاسو دغه شونې تاسو به د الله په مددګارو لیست کې راشئ تاسو ته به یو سند میلاو شي د الله د مددګارو او دا ډېر اعلی مقام دی دا ډېر اعلی مقام دی چې انسان ته یې ورکوي ځکه چې اوس خالق دی موږ مخلوق یو نو موږ ته هغه ته څه ضرورت دی زموږ د مدد اصل کې خو مطلب دا دی چې موږ محتاج یو خدا اعزاز راکوي الله موږ ته چې یو هدف او یو مقصد راته مخې ته ږدي او موږ له یو انعام او اکرام راکوي او څه دپاره چې یاره دا انسان خپل مقصد جوړ کړي اعلی مقصد څه شی دی مخکې په دې خبره شوې وه د الله رضا د آخرت نجات دا د انسان چې دا مطلوب و مقصود دي چې لا مطلوب الا الله لا مقصود الا الله لا معبود الا الله انشاءالله دا زموږ دې حوالې سره به درسونه چې لا موجود الا الله دا ډېره عجیبه خبره ده نو دا به سوره حدید کې زموږ په درسونو کې راځي بیا به انشاءالله د ډیټیل کې دا وایي د فلسفو سره د پوره تعلق دی دا چې د انسان مقصد صرف د الله رضا شي اوس د الله رضا په څه کې ده د الله رضا د الله په حکم منلو کې ده او دغه حکم سره چې زما مدد وکړي اوس هغه مدد په څه کې وکړو یعنی هغه څه کار کوي چې موږ هغه مدد وکړو ګوره موږ لمونځ کوو نو هغه لمونځ نه کوي موږ روژه نیسو نو هغه خوراک څښاک شته نه خو داسې دی نه پاک دی اوس د هغه مدد دا دی لکه د دې مثال داسې دی چې یو بادشاه وي یو بادشاه او د هغه نه حکومت واخیستلی شي باغیان جوړ شي او بغاوت وشي او د هغه تخته الټه شي او هغه حکومت ته لاړ شي او بیا هغه چاته درخواست وکړي او د هغه داسې وفادار دوستان وي چې هغه دوستان راشي او د هغه دپاره وجنګېږي او د هغه تخته بیا بحال کړي د دې خلکو به څومره زیات مقام د بادشاه په نسبت باندې یعنې ډېر زیات وي لکه مثلا دې زموږ دې ملک کې دې بر اسرائیل کې همایون بادشاه او شیرشاه سوری رالو په زور باندې بغاوت کو لرې کو
حکومت یې ترې واخیستو او لاړو ایران ته. د ایران بادشاه ته چې درخواست وکړو هغوی سره تعلق و دوستانه و هغوی فوج ورکړو او رالو شیرشاه سوري دا کړو بېرته همایون دغه کړو. دا قزلباش وغیره چې راځي په دې وډیره دي دا چودیرک دا خلک دي بادشاه له بیا جاګیرونه ورکوي اوسه پورې د هغې هغه نوسي ګلوسي لګیا دي په مزو چرچو کې دي. نو دا دغسې بلکل دغسې د الله تشریح تخته ورته شوې ده. یعنی د الله د حکومت نه د الله د دین نه بغاوت شوی دی. یعنی مطلب الله وایي چې ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون. نن ټوله دنیا کې یعنی امت مسلمه د فاسقون کافرون او ظالمون په صف کې ولاړ دي. د الله نه بغاوت شوی له الملک او هغه ته بادشاهي د هغه ده خو هغه نشته. وله الامر خو د هغه حکم نه منلی کېږي د انسان منلی کېږي چې هغه یې څه وایي هغه به کېږي. څنګه چې مخکې وشوي لکه په طور مثال څنګه چې الله خبر نه منلی کېږي. الله وایي سود حرام دی لیکن موږ 28 پورې جاري کړو بیا به وي د الله سره جنګ رواني خو چې زموږ نفس او زموږ خواهشات او زموږ دغه اجتماعي دي ټول موږ دې کې راګیر یو. لہذا د دې نه بغاوت شوی دی او دا غواړي زموږ نه په دې کې مدد. او الله عزیز حکیم دی کن فیکون دی بكل شیء قدیر دی. هغې په یو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون بس اچې شي ویشن شي. خو دا څه مطلب په سورې حدید کې هم دا خبره ده او هلته ورسره دا وایي ولیعلم الله من ینصره ورسله بالغیب. مطلب چې زموږ وګورو چې په غیب کې زما په نالیدو باندې دا زما د رسول او زما مدد څنګه خلک کوي. یعنی دا زمونږ امتحان دی په دې کې زمونږ نه امتحان اخلي او د دې امتحان دپاره الله تبارک وتعالی د حواریونو مثال ورکوي چې ګوره دا تاسو ته یوازې خبر نه ده ستا نو مخکې هر پیغمبر سره حواریونو حوارین. ګوره حواري څه ته وایي ح ها واو را دا درې ها واو را ښې واو را چې ورته وایي دا وایي پاکیزه. یعنی داسې یو سړی چې د هغه ذهن بالکل پاکي د هغه دوستي تا سره وي او دوستی کې د هغه داغ نه وي خالص ولیم حمیم یو ګرمجوش دوست ستا په هر حالت کې ستا سره یو ځای رواني یو ځای ګرځي او دا دې ته حواري وایي. یعنی دا حواري صفا سوتره ذهن والا صفا عقیدې والا بالکل مخلص دوست. نو ګوره حواري دوبیانو ته ویلې تفسیر تاسو راوړئ نو هلته دوبیان یادوي. نو دوبیانو صفایي کوي که نه یعنې کپړه صفا کړي داغ پرې نه پرېږدي هغې د هغې نوم یې حواري کوي چې دا حواري دي صفایي والا دي دا صاف خلک دي. نو دغسې هر پیغمبر سره حوارینو وی والذین آمنوا معه ایمان وروړه او سره ملګري شو. یعنی ایمان والا ډېر خو ځینې داسې کسان چې ګرمجوش هر وخت لکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبشره والا یا داسې نور کسان چې هغه هر وخت به دغه سره ایمان خو ډېرو خلکو راوړی خو ځینې اصحابه داسې وي چې بس لکه د سوري په شان سره به روان وو په هر وخت کې په هر دغه کې په هجرت کې او په سفر کې او په جنګ کې او په هر ځای کې. نو دا حواري چې کوم دی لکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا ټکی په سیرت کې هم استعمال شوی دی دا په حدیثو کې هم راغلی دی. وایي چې د هر پیغمبر حوارین وي خو زما حواري چې کوم دی څوک دی زبیر رضی الله تعالی عنه دا حضور ته یو مقام ورکوو ګنې خو نور هم ډېرو ټولو خو هغه ته یو خاص مقام ورکو په دې باندې. او دغسې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی عبدالله بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے غالباً وہی ما من نبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہ ما من نبیین بعثہ اللہ فی امته قبلی الا کان له زمانه مخکې کوم نبی چې راغلی دی د هغه په امت کې زمانه مخکې الا کان له د هغه به فی امته من امته د هغه په امت کې حواریون و اصحاب او اصحاب او حواریون دا دوه کېږي دي آمنو ماهو یعنی اصحاب ملګري هغه فکر سره دا چې حواري چې ګرمجوش ملګري لکه د عیسی علیه السلام سره تقریبا 300 ملګري هغه سره برابر شي 330 یا 15-20 دی خو شه داسې.
روم بادشاه هغه وخت هغه ول ګوتې نه وړي، هغه د نه قتلو چې د عیسی علیه السلام، حالانکه عیسی علیه السلام نو هغه حواري چې کوم دی د یو باغ کې پناه اخیستې وه، دا یو لاړو پولیس ته، هلته نه پولیس راوستو او فتوا پې چا کړې وه، یهودیانو پې کړې وه، ځکه دا مذهبي خبره وه. نو هغوی ته چې ستاسو علما بیا هغوی خیال متول کوم، بس هغوی بیا یو کس پکې هایر کړو هغه خوارینو کې، هغه ته وایي چې بس هغوی ته څه شناخت به پولیس والا ته وایي، پولیس والا ته وایي چې بس ورته وایي چې استاد نو به دغه وایي، بس تی نیسه، بس نور به زه څه نه وایم. خو چې څنګه راشي که نه نو ډله کې بیا ته څنګه پېژنې، خو 1200 سره حواري دي دا دي، ځکه وایي څنګه پېژنم، و چې مونږ ته استاد ووایي که نه چې زه ورته یم استاد چې څنګه نو به دغه وایي. هغه چې دی راغلو نو پولیس راغلو او هغه دغه شولو، عیسی علیه السلام یو کوټه وه باغ کې، هغې کې ناست او حوارین بهر ناست وو. هغه هم ځای ته چې شپه سخته ده، تاسو هم ذکر کوئ، زمونږ هم لګیا وو، بس امتحان دی ډېر سخت. هغه چې څنګه پولیس راغلل هغه سره حواري وو، نو حواري کوټې ته ورننوتو چې ګورم چې دې کې خو نشته، استاد یې چاته ویم که نه چې د ننوتو، الله تبارک وتعالی د هغه فرشتې راغلې، هغه یې بر وخېجو او دی بالکل د عیسی علیه السلام په شکل کې وو. نو چې دی بار راووتو که نه نو ملګرو ته خپل وي چې استاد جي ولې خیر خدای څنګه چل دی، نو بس پولیسو هم هغه ګیر کړو. نو قرآن وایي چې نه دی پانسي شوی، دا دی په شک کې دي، دغه کې دا د هغوی د ډېر هغوی خپله وایي، د هغوی په مذهب کتابونو کې داسې دي. نو دا حوارین هغوی سره باره وو او باره کې یعنې دغسې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې یاره دغه هغوی به حوارینو حدیث ما شروع کړی و چې یاره حوارین هغوی او څه یأخذون بسنته، نو د هغه په سنت باندې کلک هغوی عمل کوي، ویقتدون به او د هغه اقتدا کوي په امره، د هغه په امر باندې، او څه کوي ثم انها تخلف من بعدهم خلوف، بیا د هغې نه پس داسې خلاف خلک پیدا شي، یعنې نافرمانه خلک یقولون ما لا یفعلون، چې هغه څه وایي هغه کوي نه، او بیا ویفعلون ما لا یؤمرون، او هغه کار کوي چې حکم ورته نه وي. نو یاد ساتئ فمن جاهدهم بیده فهو مؤمن، دې خلکو سره چا په لاس باندې جهاد وکړو دا مؤمن دی. ومن جاهدهم بلسانه، او چا په خوله باندې دې خلکو خلاف خلکو ته خبره وکړه چې بھئی دا خبره دا سړي خطرناک دي، دا دین دپاره داسې دي، د هغې د پاسه ځینو ظالمان دي دا دي، او دا په خوله باندې خبره وکړه دی مجاهد دی. او ومن جاهدهم بقلبه، او چا چې په زړه کې د سره نفرت وکړو، د بایکاټ یې ورسره وکړو چې بس د سره زما نور دی، دا چې کوم دی نو مرور شو دی نه بایکاټ شو، نو چې زړه کې د خفه شو، دا صرف دونه وکړو دا مؤمن دی. لیس وراء ذلک من الایمان حبة خردل، د دې نه بس د ایمان دونه ضرب نشته. نو څه ګوره لګیا دی زمونږ ملک ته وګوره کوم خوا روان دي، او بیا زمونږ هغه خلک چې هغه سرکش دي، هغه سیکولر دي، او بیا زمونږ مذهبي خلک هم ورسره پکې ملګري دي، پروا هم نشته. حالانکه دې حدیث ته وګوره دا اوس څنګه راځي، دغسې ډېر زیات دغه دي، وخت دي چې موږ ډیټیل ووایو، خو هسې دا موږ په نمونهی خروار خبره چې دا حدیث د حوارینو په حوالې سره و، چې د هر نبي حواري چې ما نه مخکې څومره تللي دي هغوی وو او زما هم شته. او ګوره د دې حواري یو ذکر هغه سعد بن وقاص رضی الله تعالی عنہ څنګه خبره کوي، یعنی جنگ بدر شروع کیږي او هغه مشوره کوي، نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته ته، نو دې انصارو سره دا معاهده وه چې یاره په ما څوک حمله کوي نو تاسو به زما سره مدد کوئ. خو دلته خو دی راوتی دی، اوس قافله پسې راوتی دی او هغه ته د مخکې پسې راوتی، 2 میاشتې مخکې اتې تللې وه، بیا ورپسې ښځې ته راغلو، اندازه یې ولوي چې دلته نه به تېري، او بیا هم تېنه تېره شو، هلته بچ شو. خو جنګ خو جوړ شو، نو دا جنگ چې جوړ شو، نو دلته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فکر اخیستی و چې دې انصارو سره زما دا معاهده خو نه وه، زه راوتی یم، نو هسې نه چې دی زما نه وتښتي، ولې معاهدې مطابق خبر داسې نه و. هغوی وایي چې تا باندې څوک حمله کوي، او اوس هغه راوتی دی. نو دو مهاجرین صحابه چې کومه ډېر جوشیله تقریرونه وکړل، خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طبیعت نه ښه کېدو. نو دا حواري چین هوښیار وي که نه، نو هغه سعد بن وقاص دا د انصار یو سردار و، دی پاڅېدلو ته ودرېدو چې یا رسول الله زه پوه شم ستا اشاره مونږ ته ده، خو یاد ساته هغه خبرې پرېږده چې مکه کې مونږ تا ته ویلي دي. اوس ته مونږ رسول منلی، ستا تصدیق کړی دی. مونږ د موسی علیه السلام د صحابه ملګرو په شان یو چې اذهب انت ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، چې تا او رب دې لاړ شئ جنګ یو، مونږ هلته به ناست یو او دلته زبردست خلک دې مقابله نشو کولی، مونږ هغه نه یو.
قسم په خدای چې ته مونږ ته اړ وکړې حکم وکړې مونږ به دا سورلۍ کمزوري کو سمندر ته چې ودانګه نه به دانګو زمونږ تا ته رسول ویلی دی او دا چې دا ویل د محمد رسول الله صلی چهره مبارک خوشحاله شوله او ډېر زیات دغه شوله نو دا ګوره حواري مثال شو دې کې مونږ دپاره څه هدایت دی مطلب دا دی چې ګوره دا مدد د الله بس څنګه نو ګوره دا د الله قانون دی چې په دې موږ پوه شو ولینصرن الله من ینصره الله ګوره دا ضابطه ده چې څوک د هغه مدد کوي د هغه مدد کوي ګوره دا ورشي دا د مخکې د آیت کې وایي د هغې مدد یې وکړو نو که موږ د الله مدد کوو د دې ذلت او رسوایۍ نه خلاصېږو دا د الله کار ځکه د الله تشریع تخته الټه شوې ده اوس شیطاني طاغوتي نظام قایم دی او د دې دپاره مدد نو مطلب چې مدد په څه کې دې کې وایي که نه دې کې ګو د صورت په سر کې خبره کړې ده چې سبح لله ما فی السماوات والارض له الملک ګورې تسبیح انسانه ټول کائنات تسبیح وایي الله الله ذکر سبحان یو شی وایي خو ستا نه زما نور څه مطلوب دی ته به دا ذکر هم کوې خو ته به زما دا کلمه ودرې د دې کلمې لاندې به خلک راولې لہذا د دی ودرېدل یوازې نه کېږي که صرف دعوت واز نصیحت وي تبلیغ وي دا یو قسم کولی شي اسان کار دی خو که چېرې دا کلمه ودرولي نو شیطان کلمه به خوا کول غواړي د شیطان نظام به خوا کول غواړي د هغه دین به خوا کول غواړي د الله دین به قایمول غواړي دا پیغمبر هم ځان لاندې کړی لہذا دې دپاره حواریین پکار دي یعنی هغه د الله سره ګرمجوش ملګري چې هغه شي نو الله په دې آیاتونو کې موږ ته دا هدایت دی چې را اطاعت به د الله په خپل هم کوې بندګي هغې باندې به ته کاربند دی ذکر فکر ژبه دې به ذکر باندې به لمده خو ستا مقصد به صحیح چې د الله دا اطاعت کلي قایم شي او الله وایي چې وجنګېږه ورسره قاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کله لله او وجنګېږه د هغې پورې څو پورې کل کا کل زما دین قایم شوی دی یعنی مطلب چې دا حکم دی اوس د دې مقصد دپاره چې کوم دی نه حوارین دي او دا به څنګه کېږي مطلب چې محمد رسول الله صلی په طریقه به کېږي دې کې اوس دا یو اشاره بله ده یعنی دې کې دا موږ ته هدایت دی چې را تاسو کله هم داسې دې دپاره جماعت جوړوئ حزب الله جوړوئ نو یو کس به راپاسي ګوره طریقې د جماعتونو څه یو مسله ده شریکه یو یونین جوړ شه لکه دا مسله ده یا ته صدر شه بل چیرمین شو خبره شروع شي دا نظام لاندې یو خبره ده او ته دې نظام ته غلط وې دا ټول په دې کې د هغې اختیار واک دی دې ته به څنګه ته دغه وایي دې دپاره به ته دعوت چلې نو هر نبي او رسول آواز کړی من انصاري الله نو دې کې موږ سره دا یو هدایت راغی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې به صحیح چې آواز به وکړي چې من انصاري الله څوک دی زما مددګار او چې څوک دا خبره قبول کړي چې او ما الله ته دې کې قبول کو زما دا د الله حواري یعنې د پیغمبر جوړېږم نو لہذا هغه به څه وکړي هغه به بیعت وکړي او ملګری شي بیا به د هغه تربیت بیا شپږ مرحلې انشاءالله دا بصیرت په دغه بہت مختصر خبره دا ده چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې حاصل شي که دغه طریقه باندې موږ خپل صلاحیتونه خپل قربانیانې وکړو نو یقینا الله به موږ مدد کوي او ګوره مخکې وایي که نه چېرې بیا څنګه وشول فآمنت طائفة من بني اسرائیل او کفرت طائفه نو دقسې ایمان راوړو هغه ډېر کم ګروپ په اسرائیلو باندې په عیسی علیه السلام باندې او څه انکار وکړو خو موږ مدد د چا وکړو چې کوم ایمان والو آمنوا علی عدوهم فاصبحوا ظاهرین فأیدنا الذین نمون لاس ورکا کسان ته چې ایمان راوړی و دغسې او په دشمن باندې هغې غالب شو دا غلبه یو ورځ کې نه ده شوې دا یو لوی تاریخ دی په سن 70 کې ټایټس رومي دا یو بادشاه هغې چې کوم دی رالل او دا یهودیانې تس نس کړل دا بیت المقدس یې وران کړو دا ټول یې وران کړل بیا په زرګو په لکونو یې مړه کړل اوس په دې صدۍ کې د شلمه صدۍ کې هټلر راغی او تقریبا 60 لاک یهودیان یې راغونډ کړل او ورته یو مشین ولګو فیکټري ورته ولګول او ویښته به یې خرول جامې به یې وښکلې او وختونه یې وله قالین جوړ کړو په دفترو کې به یې خورو او هغه یې بس کرش کړل او بس هاخوا به علاوه وته او پټو کې سره خوره کړه دا اوس په دې 13 صدۍ کې داسې ده او که اوس هم بني اسرائیل غالب دي هغه د عیسایانو په سپورټ باندې امریکای په سپورټ دي هغه اوس هم داسې دغه نشته نو هغه غلبه اوس هم هغسې ده خو دا زموږ نه امتحان غواړي چې یاره دې کې تاسو ګوره هغوی داسې کړي نو تاسو به هم کامیاب کړو نو څه خلاصه شوه چې یاره دغه کار څوک کوي دا الله مددګار څوکي او هغه دا دعوه چلی دا یې سره ملګرتیا پکار ده د محمد رسول الله صلی په طریقه باندې چاهي دا وایي چې د الله دا کلمه ودرېږي د دې لاندې د خلکو زندګي راشي د دې لپاره جان مال او تن دا لګوي دا خلکو سره ملګرتیا پکار ده الله دې زما او
ستاسو د ټولو دا مرګرتیا نصیب کې دعا وکړو چې الله تبارک وتعالی باندې رحم او فضل وکړي. الله موږ خپل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړ کړي. الله موږ توفیق د قربانۍ او د جهاد راکړي. الله موږ دې ظلم او زیاتی نه خلاص کړي. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم.